أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف اوه اللہ مسلم. دما محترم سمعین اللہ رب العالمین جل جلالہ لکه څنګه په دنیا کې د موږ لپاره هر قسم سہولت پیدا کړه ده. موږ ته د اوبو ضرورت و، الله رب العالمین جل جلالہ موږ ته اوبه پیدا کړي دي. موږ ته تر خوب ضرورت و، ځکه چې بغیر صفه کېدل نه نو هغې دپاره موږ ته الله سمندر پیدا کړي دي. موږ ته د غرونو ضرورت و، ځکه چې په دوی چې چګې واوري او نه ورېږي د ښځو لپاره اوبه نه رسي، او هغې د هغې کې ځنګلونه وي، په د هغې کې معدنیات وي. دا موږ ته الله رب العالمین جل جلاله دا ټول مهیا کړي دي. موږ ته د شپې وختې د تیارې ضرورت و، خدای شپه پیدا وکړه. موږ ته د ورځې وخت کې د المسترګې ضرورت و، د شنې ضرورت و، الله رب شنې ته پیدا وکړه. دارنګه الله رب العالمین جل جلاله په دنیا کې موږ ته د موږ د ستوګنې دپاره، د موږ د اوسېدلو دپاره، د موږ د بقا دپاره د الله رب العالمین جل جلاله موږ دپاره ډېر لوی انتظام کړی ده. او د دومره لوی انتظام دا یې موږ ته یوې وجې دې کړه چې دا انسان داسې په الله رب العالمین ته ګران ده چې دا یې داسې جوړ کړی ده چې دا ټول څومره کائنات ته ده ته یلي دي، ده ته الهام کړی ده، ده ته یې په زړه کې چولي دي چې تاسو به دا ټول د دغه انسان خدمت کوئ. او دا ډېر لوی انعام ده، اعزاز ده. موږ د الله تعالی غلامان یو، بندگان یو، هغه یې مخلوق ده، موږ یې مخلوق یو، خو یو مخلوق یې دغه مخلوقات یې موږ ټولو ته مسخر کړي دي. موږ چرګې موږ للو، پسونه موږ للو، ګډان موږ للو، غویان موږ للو، شودې یې نرخولو، هغوی موږ نه څه کار رسوار ده موږ ته. خو دا ټول موږ چې تقي ده الله رب العالمین جل جلاله موږ باندې انعام کړی ده، اکرام کړی ده چې خپل مخلوقات یې دغې وړې مخلوق دپاره ټول د دپاره مسخر کړی ده، د دپاره یې غلامان کړي دي. نو داسې رب العالمین د دې لپاره د دې موږ ته د هدایت انتظام هم کړی ده. که د هدایت انتظام نرته وکړي نو دا دنیا خو بیا ټوکو دنیا شوه. انسان عقل کمزوره ده، دا ضعیف ده. یقینا دمه ډېر کارونه کوي، ډېر غټې غټې چارې به کوي، دا کم واوري، خو دې الله رب العالمین جل جلاله ده ته دا لسپیکرې برابرې کړي دي، دا یې جوړې کړي دي، تلیفون ده، لرې لرې خبرې موږ خپله کې واورو سره. د موږ تیز مزال نه شو کولی، د لکه شوي غندې، د هرن غندې داسې مزال یې موږ نه زده. نو تیزې منډې ووایو. موږ ته الله رب العالمین سکوټر زده کړو، سکوټر جوړ کړه، د هغې نه مخکې لاړ شه. موږ ته جزونه برابر کړو، جزونه کې لاړ شه. دغونه تیز شو. په څه شي تیز شو؟ په د عقل باندې. خو د عقل الله رب العالمین جل جلاله موږ ته د دې دپاره کړی ده چې د دنیا کې کاروبار وکړم او د دې دنیا نه عبرت واخلم، او دا د محال نه متصل کېږي. ډېر غټ غټ خلک ده دنیا کې مخکې تېر شوی ده. وروسته ور درومي چې هغه ښه هوښیار خلک
په خپل لاس یې بت جوړ کړو، اوس یې جوړوي، بیا هغه بت ته سجده کوي. اوس د سیج نه متاثر شو، د خپل مهال نه متاثر شو چې هغه مهال کې خال بتان جوړوي، دا یې ته سجده کوي. نو دا کله کله بیا وړو نه بت جوړ کړو، چې کله بوډا شو بیا خپل وړو وخوړلو، بیا خپل بت بیا وخوړلو، داسې خلطه شوه. یوه واقعه کومې چې یو صحابي چې ما بشخار کولو بت مې راخواسته، هغه مې په چمې ایښی په کوڼې باندې. دا د عقل نه عقل متاثر کېږي، خو تا ته یې چې ته د انسان عقل وکړه، لعلکم تفکرون، لعلکم تعقلون، تاسو عقل نه خبر واخلئ. نو دې دپاره هغه وایي چې ما به ایښی داسې بت مې ایښی و، هغه به زه غره ته چې لاړو، غره ته هغه مې اوس یې باندې کېږدولو چې زه به هغه بلود و. ما وایي چې که دا چې ته سمندر کې لوند یا درومي یا باران په شوه ده، دا خو د ما خدای څه چل شوه ده چې ځینې کسې لوند وي. یوه واره مې وکتله چې بیزو متیازې پکولې، د بیزو نه د بیز په څه ته بندر لګیا و، تشې متیازې پکولې. ما چې دا خو دا پیغمبر بعد ما وایي چې د ما بت چې کوم د خپل ځان نه بیزو نه یې شړله، اشعار یې دي عجیبه اشعار یې دي. نو دا څنګه خدای کېدلی شي؟ ما زه دا چې دا د انسان د عقل چې کوم دا متاثر کېږي، څه نه متاثر کېږي، دا یې د ماحول نه متاثر کېږي. اوس دا مثلا د سړی د وفات شول، هغه د الله رب العالمین خلکو ته دعوتونه درکوي، مثلا مولا شاه صاحب رحمت نعمت برکاتهم الله علیه ده په پېښور کې ده، ټول درس خلک توحید بیانوي، دغه ته توحید د الله تعالی لیاوي ته شي، او دغه ته دغه ټولو بزرګانو د الله رب العالمین یار خلک ته شي، دغه سیخه لیار ده په دې روان اوسئ، د الله یو ګڼئ، د الله رب العالمین احکامات منئ، د الله تعالی د رسول الله په طریقو باندې روان اوسئ. خو چې کله مړ شي بیا ډلونه پوه وایي، نو دا چې ته خو تاسو دغه نه ویلي، اوس عقل چې متاثر شو چې په هغه مهال کې ډلونه دي. شیخ زنجان صاحب رحمت الله علیه دا خبره لیکلې وه کړې وه چې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه سید طالب و، د مهال داسې متاثر کېږي. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو طالب علم سبا کې یو درس کې ویته، هغه وایي صاحب نن د فلانکي مزار باندې عرس ته، عرس دوی ته عرس نه هسې کې بجې وایي، ډلونه وایي، بیا څه کوي خبر نه وي، بیا هسې کې نه دي مېوې میلوېږي، شربتونه میلوېږي. نو دوی ته ویلي چې زه به لاړ شم دغه فلانکي ځای کې عرس ته، سمبوسې ممبوسې کې میلوېږي، زه به لاندې هغسته ویښ امبرسۍ کې میلوېږي، خوږ وینې ورکې دي او خلک ګډېږي، اخوان مترکه زه ورڅه. اوس په کابل کې دغه څه تعلق ده، خو بس مهال نه متاثر شوي، عقل نه کوي، سوچ نه کوي. نو څو هغه ته ویل چې سبق مې لیکل کوي، سبق زه کوي، هغه کې څه شی دي سړی فاصله ځان سره کوي، هغه خور سړی او خو ډېر ایمانې کو، یوار ایمانې کو، بل ایمانې کو، هغه ډېر بورس پکېدو. نو اخر اجازه یې ورکړو، خو یو کاغذ یې ورسره ورکړو، کې لکیرې ورته وویلې داسې. طالب علم یې چې مو چې کله پړاو په پای کې هېڅ شی نه و، لکیرې ورکې والې وي، خو ما ته یې ویلو چې فلانکي ځای کې د مزار پر نږدې داسې کې یوه غوټه ونه ده، په دې کې به یو داسې وي چې تکه سپینه ږیره به وي، هغه به ناست وي، هغه ته د کاغذ ویرړه. دوی زه چې کله ویرړلو هغه کاغذ مخه ته پوس ویرړلو، هغه پوس یو وخت ونې کې ناست و، ننه ناست و، پټه ناست و. نو ما ورته ویل چې
شاه عبدالعزیز ته دا خط راکړی ده چې هغه وخندېدو پړاو یې کو وخندېدو بیا یې هغه نه زرکوز شو هغه په کاغذ باندې بل څه ولیکلو مو ته هغه لکیر یې ووالې خو د یو نوم نه لکیر یې ووالې هغه بل نوم نه لکیر یې ووالې ورته وخندېدو زه ما اوس پاتې شو زه په دې کې چې دا څوک شو د لکیرې څوک شوې د خوندې ویلې خو د څه حال د څه کته روانه ده اوس سر نه په ذهن نه ووته زموږ څه وشه اوس پرېږده اول دا خبره وکړه چې دا څه کته ده چې زه هغه ته راغله هغه ته مو ویلو هغه شاه عبدالعزیز رحمة الله چې ما ته خو دا هغه وخندېدو ډېر او دا کاغذ یې راکړو چې هغه کاغذ پرې وکړو دا وخندېدو دواړه په خندېدو هغه خندېدو هغه نه خو موږ غلي وو خو دا خندېدو نو ما یې نه تپوس وکړو چې صاحب تا کاغذ مې هغه ته ویلو زه به پوهېدم نه لکیر یې ورکې وې هغه وخندېدو او چې بیا تا ته مې کاغذ راوړو بیا هغه څه لکیر یې والې بیا ته وخندېدې ما په دروازه باندې پوه کړه نو جغار ته ویلو چې ما دته ولیکلو چې دومره لوی بزرګ یې خلته یې توحید بیانولو تا ته د الله رب العالمین ته خلته لارې ښیلې اوس تا په قبر باندې خلک ورس کوي منې کوي نه دا د دې پوره ویلو طالب دې پوره ویلو اصلا دا کله کله الله رب العالمین جل جلاله د چا روح پېژنئ هغه خو جسم نه لري هغه اسیر کوي لکه څنګه موسی علیه السلام روان ده حج ته نبی کریم سم روان ده حج ته صحابه کرام سره دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د موسی علیه السلام روان ده خو صحابه کرام نه ګوري رسول الله سم ګوري ځکه چې غزه روحاني ده جسماني نه ده په جسم سره نه ده روان مثلي جسم سره روان ده چې هغه د موسی علیه السلام په اوښي باندې سپور ده نو اوښه روحاني ده بل څه دي دا هم روحاني ده چې په اوښي سپور ده لبیک اللهم لبیک یایي نو صحابه کرامو دا نه کتلو موسی علیه السلام نه کتلو خو نبي کریم سم کتلو ځکه چې دا جسماني سترګې نه وي کومې سترګې وي روحاني سترګې وي لکه څنګه تاسو خوب کې یو سړی ګوري بل سړی نه ګوري ځکه چې تو هغه روحاني جسم څه ده هغه تو جسماني جسم ګوري په لار روان دي درنګ ته دا جسم چې کومو دا جسم انساني نه و دا نسوتي نه و څه څه دی د مادي جسم نه و روحاني جسم و چې ده تا ته د موت ځواب کې ولیکلو چې زه خو مړ شوی قبر ته لاړ یې بلې دنیا ته لاړ یې ما فریضه خو پوره کړې ده خپله دغه تا فریضه ده چې ته یې ته راشې ته یې معنی کړي ته په دنیا کې خو ته اوس حاضر یې زه خو راغلم چې بله کې دا خبره لیکلې وه چې تا د یو طالب سام نه شولو یو طالب ده تا هغه پوه نه کړلو د دومره خره څنګه یې پوه کړو د دومره خره چې په دې نه پوهېږي دا خلک دا وجه څه وي چې دا خلک د عقل یې متاثر شوي څه شي نه د مهال نه الله رب العالمین قربان شد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه ډېر تکلیف تېر شو په کربلا کې په شهید شو څوک په خوشحال نه دي خو نبی کریم سم دنیا نه لاړ ده عثمان نورین رضی الله عنه ته خو جنازه یې نه ورکوله داسې ظالمانه طور باندې هغه شهید کړی و په کور کې نه پروت ناست و خلک پرې ته ویلو چې موږ ته اجازت وکړه چې موږ دا ټول دې ته ورته ورسوو څه ده ختم یې کوی ته د ګیر چپې چې کومه دومره محصره شوې وه د حضرت عثمان رضی الله عنه ځان ته قرآن مجید یې ښه ده فسیکفیکهم الله والسمیع العلیم
دا یلو د تلاوت یې کولو چې هغه بلویان هغه دهشتګر راووتو دا یې شهید کړو. نو هغوی ته ده به ورته وایي چې ما ته پیغمبر ما ته خوند نه راکوي چې ما ته پیغمبر علیه السلام ویلي دي. پیغمبر علیه السلام په ځای کې په کور کې دیار کې زه وینه تاله کړه. و بادشاه و اوبه یې نه ورکولې په خپل کور کې نه ورکولې. دا یې ورته ویلو چې ګورې خلک یې څرګند کړو چې تاسو دا منئ که نه منئ چې د کوم کوی نه تاسو چې اوبه څښئ ما ته یې نه راکوئ. دا کوی ما خوسته ده چې کوم جماعت ته تاسو ما نه پرېږدئ دا جماعت کې د تفسیر کړی و او چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما په باره کې یو چې که د نن نه بعد عثمان څه کوي دا معاف ده. دا ټولې خبرې تاسو ته معلومې دي. خو هغه وویل چې نه هغه شهید کړو او شاخې په داسې ټایم کې کوو چې دغه دهشتګر چې کوم هغه وخت کې زور چې پسته و. نو تاسو دا خبره کوم چې هغه دومره ظالمانه شوي وو چې ته اوسه پر چا متم پکړه ده. د دې فایده داسې ماحول نه متاثر شوي نه پوه وي پرو دروازه چې زه خفه یم ځان وایم چې ته خفه یې خو کور کې خفه شې که نه ژوړه چا باندې کړی نه زه به دا ژړم خلکو مخکې کوم زه به دا ځان نه وایم او چې که نه دا استاد دا د ماحول نه متاثر کېدل دي او د موږ حالات په ګلان دي چې کوم د حکمرانان دي. تاسو وګورئ په ایران کې داسې نه کېږي پر ورو نه کېږي. هر څوک خپل عبادت په خپل ځای کې کوي. ریمونډ لویه اجتماع کېږي په 300 تقسیم کړه مخکې په 200 تقسیم کړې وه چېرې د نیم خلک ورسته رسوي نیم بیا رسوي بیا په 400 تقسیم کړې ده. په یو کال کې د یوه حسابي بل کال 15 دیني اجتماع وي اول ورځې یوه وي 3 ورځې یوه وي 3 ورځې بله وي منځ کې وقفه وي تقریبا داسې کې هفته داسې تیریږي درکې او بل کال کې بیا دغسې 4 اجتماعات کړو. خو که په روډ یې ولګئ د ریوډ نه ونیسه تر کابله پورې به دا روډونه ډاک شي نه. دلته کې اجتماع وي تاسو یې ګورئ موږ داسې ټیټونه لګولي وي سوالونه کوو چې هلته چېرې موږ ته د ځمکې کې ځای راکړي موږ دلته ټینټ لګوو ورکې موږ کې هغه جوړوو. که دا خلک 300 لکه خلک دا زه په روډ باندې ودروم کوم ځای ته به دا ورسېږي کوواټ نه پېښور هسې به دا ورسېږي. ما ته به حکومت اجازه ته راکړي د دې خبرې تاسو تپوس کوم. او چې کله نه دود محرم شروع شي د موږ پاکستان باندې اربونو روپۍ تاوان کېږي. دا صرف پاکستان کې ده. سعودي عرب ته لاړ شئ دوبۍ ته بل ځای ته لاړ تاسو لاړ شئ هر څوک دغه دغه د اهل تشیع دي خو خپلو ځایونو کې عبادت کوي خپلو ځایونو کې ځانونه وایي. خو صرف پاکستان داسې ظاهره ده چې طالبان یې غوڅکاو طالبانو غوڅکاو چې موږ یې غوښونه ګورو چې برید پکېږي که نه پکېږي. یو طالب ورڅه طالبان خو ډېر مست دي خوله یې په چګوله خوله یې په ویتوله هغه مې وکتو شاید دا خو کم دي یا زیات دي. بل راغلو هغه دغسې وکړو درېیم څلورم پنځم اخري هغه غوسکي چې کومه ده خوله وي ته نیولې داسې ځکه چې هغه وایي چې بس پته ولګېده چې هر یو هلسي یې خوله ویتوي. نو درنګته پاکستان داسې یو ملک ده چې په دې ملک کې چې که څوک روډ بندوي ساره پورې هېڅ باک نشته. که څوک حکومت ته به کوي باک یې نشته. که څوک ریمنډېس راغلو د مړه فوجیان مړه یې هېڅ باک یې نشته. دا که داسې نه ده دې ته حکومت نه شي ویلی. دا حکومتونه نه دي. نو ما تاسو دا خبره کوله چې د عقل متاثر کېږي څه شي نه د ماحول نه. یو پیغمبر علیه السلام دی چې دو عقل نه متاثر کېږي ځکه چې دو په د فطرت باندې قایم وي د الله رب العالمین د هغې دپاره جوړ کړي وي چې دا دنیا ته دایمو احکامات ورسوي. او که د عقل متاثر شي بیا به دا احکامات ورسولی شي نه شي رسولی.
دې وجه نه الله رب العالمین فرمایي چې لکم کان فی رسول الله اسوة حسنة تاسو دې پاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ کې یوه ښه نمونه ده یوه ښه نمونه ده د خبرو کې د ده په اقوام ارشاداتو مبارکو کې د ده په خویونو کې د ده په ستوګنې کې د ده په چلت پرت کې د ده په هر دا تاسو دپاره ټوله نمونه ده اسوة حسنه دې کې تاسو لپاره چې ده پسې روان وی محمد رسول الله پسې روان وی بیا به نه ګمراه کېږي ځکه چې دا د خالص د الله تعالی احکاماتو پسې روان ده د عقل نه متصل کېږي شي نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مشرکونو دور ده په دا تمام عمر کې یوه سجده بت ته نه ده لګولې د پیغمبرانو نه مخکې نه یې ده لګولې شراب یې نه دي څښلي حالانکې غزه کې شراب هغه ټایم کې هغو ټول څښلو دغه د غیب باندې جوړی کوله هغه یې نه کوله یو کار یې داسې نه کولو چې د هغه د الله د مخکینی امتونو کې د الله رب العالمین د حکومت د څه ده امتونو کې د الله تعالی د حکم نه مخالف یو یې نه کولو وجه څه وه چې د هغه فطرت الله رب العالمین سالم ساتلی و درنګ ته نو دې په دې پسې د انبیا علیه السلام تعلیماتو پسې روان وی بیا به نه ګمراه کېږي چې هغو تاسو سیلي دي هغو پسې روان وی بیا به نه ګمراه کېږي که نه دغه دلونه به وایه دلونه به وایه زرونه به وایه بتانو ته په سجدې لګوئ ځکه چې د الله رب العالمین جل جلاله چې تا ته پیغمبر استول هغې یې پوره استوله ده چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله تعالی اطاعت کوئ او د رسول اطاعت کوئ او بل ځای کې یې ومن یطیع الله رسوله فقد اطاع الله چا چې د رسول اطاعت وکړو هغه د الله تعالی اطاعت وکړو نو محترمو دځې کې الله به مې خبره بله کړې تاسو وګورئ دا یی لمن کانه دغه چا دی پوره د نصیحت ته یرجو الله والیوم الاخر چې هغه د الله رب العالمین سره امید وي چې زه به الله سره ورځ میلاویږم دلته به سترګې وښیم زه به سره لویه تمامه دنیا به ولاړه وي ابام به ولاړ وي سزان به ولاړ وي دو په مخکې به زه ولاړ وم الله رب العالمین جل جلاله مونه سوال تپوس کوي چې دا چا امید وي هغه د محمد رسول الله اتباع کوي د محمد رسول اتباع سره په لمانځه کې نه ده په روژې کې نه ده په حج کې نه ده بلکې په اخلاقو کې ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې درویغ نه دی ویلي وعده خلافي نه ده کړې ته تمام عمر درویغ یې یو نه خلاص نه ده نن سبا خو دا موبایل ده خو یې تباه کړي جمهوریت ته الله رب العالمین کانډه پرو یو سړی د دروغو نه بشکړه نه ده د خپل سیاست دپاره د خپل دروغو د خپل د ځان چمکو کولو دپاره که نه دغه بداغ هغه دي څه دي بداغ منبر ده بداغ نه ده ټول دغدار ده څه سرګوزه کوم ځای پاک ده ټول هر یو بداغ ده بداغ کردار والا بداغ زندګۍ والا تاسو زندګي خو وګورئ تاسو به وګورئ داسې دروغ یې چې هغه دروغ سره کافر نشي مخامخ درې باندې یې شته که نشته دروغ یې کوي مخامخ دروغ یې داسې د وزغن دي چې خپلو دروغونه زه کېږي که رښتیا مو چې ته ویلو اشخاص شو ډېر عجیبه غاندې سړی و ډېر لچي و زیات لچي و یوازې وړکو تنګ کړی و ډېر زیات اشخاص د وړکي ته راغلو د تنګولو هغه ته چې لاړ شئ پوه شئ فلانکي ځای کې هغه فلانکه خجورې
تقسیموي او ټول منډه کوونکي تکړه دي منډه یو والي ډېر پسې راغلو نو چا ویل تپوس وکړو چې دلته خجورې چېرته ته دروېغ ویلي وو هغه چې ما سوچ کول چې دا شی به رښتیا ویلي وي موږ هغه در زغلي یو دغې ما به نه د خپل د علم متصور رسي نو دا چې زه حدیث پړم خلکو ته نو دا یې ته ورسي چې زه یا زه د قوم مشر یم زه خو دروېغ نه یم داسې دروېغ دي نو انبیا علیه السلام په دروېغ نه ویلو موږ یې یو که نه یو پیغمبر اسلام په غیبت نه کولو موږ یې کوو که نه یې کوو انبیا علیه السلام نبي کریم صلی الله علیه وسلم په چا باندې بهتان نه لګولو موږ خو داسې بهتان خلکو بهتان لګوو ته فلکه داسې ده فلکه هغه غریب خبر نه وي حیران پاتې وي چې یا رب العالمین استاد کومه د خبره رسلې ده بهتان دو لګوو موږ بخیلان موږ یو رشوت خواره موږ یو کله پیغمبر اسلام رشوت خوړل ده موږ د تان لیکلو چې یو دی افسر و د 70 ونیسه چې هلمز به وشو به په مسالې ناست و په مسالې به ناست و چا سره به خبرې نه کولې چې یاره بیا ما په وظیفې کې و فرق راشي او و جج و شپې به سره خلکو مسلطونه کړي وو چې 2,000 روپۍ به راکوي 10,000 یا 15,000 یا 6,000 د مسله به په حق کې به زه کوم انشاءالله او نو مسلې باندې و موږ دغه تحرمو کې مبتلا یو ناست به سړی به ورته راغلو هغه بېچاره که خدای کړي دا خو ډېر نیک سړی ده څه رعایت به ورته اوس وکړي ده به ورته ویل چې صاحب زه خو ډېر فقیر یم غریب یم او ما خو ډېر کوشش وکړو خو دا 2,000 روپۍ مې یوتې کړي نه 15,000 د 15 سره نشته دي د 15 ته ته معاف کړه ده به ورته خبرې نه کولې چې ما وظیفې کې وفات راشي لاس خراب راکوي یو به چې کله هغوی ته راړلې یو به چې د مسایل لاندې کېږده او که د هراوي پیسې دي زه ګټې نه ویرلم دا یې موږ تقوا ده دا یې موږ تقوا ده چې زه ګټې نه ویرلم د مسایل لاندې درته کېږده وه مسالات څه وه هغې لاندې درته کېږده وه دا هغه متقیان دي نو محترمو د موږ اخلاق وګوره د موږ کردار وګوره د موږ صله رحمي وګوره د موږ د نبي کریم سم اسلام مطلب دا ده چې ظاهر باطن کې هغه پسې روان شه هغه اخلاق خپل کړه هغه طریقې خپلې کړه هغه زندګۍ اطوار او د هغه چې کوم ترتیب د غاز دا کړه الله رب العالمین موږ ته راولدا خو الله تعالی د علاج شله ده چې دا کله کېږي وذکر الله کثیره چې د الله تعالی ذکر تاسو ډېر کوئ چې د الله تعالی ذکر ډېر کوئ نو بیا په الله باندې ایمان مضبوط وي ځکه چې تا زبو طاقتور شي تا به د ایمان موږ ته چې ایمان ته د سر یې واچوه ایمان ته دې اوبه ورکړه نو تا ایمان ته به اوبه میلاو شي خو واله چې په اخلاص وي ذکر د دې پر نه چې زه به کله بزرګېږم دا نه چې حضرت څوک راغلو حضرت تانوی رحمت الله علیه ته ذکر یې کولو حضرت میں کہاں پہنچ گیا کوم ته زه ورسېدم هغه وایي چې ابدال بن گیا اوس نه ابدال جوړ شو موږ ته ابدال یې وایو که نه دوی چې اوس نه دال دي ستا چې پخوي اوس نه دغه جوړ شوي دي نو موږ په دې انتظار کې وو چې محمد سپشي کله رسي چې دې دپاره کوي چې رب دې ما نه رضا شي د الله رب العالمین مو سره تعلق مې جوړ شي سره دا هغه ذکر ته چې وذکر الله کثیره لږ نه موږ هر څه ډېر کوو یاره ذکر مکان نه ملوي هر څه ډېر کوي مړی ډېر خوند ډېر کوي پیسې ډېرې خوند ډېر کوي بچي ډېر خوند ډېر کوي ذکر خوند نه ډېر کوي هر کې الله تعالی جل جلاله هر ځای کې کثرت ذکر نه لري یا ایها الذین آمنو ای ایماندارو اذا لقیتم فئة چې کله تاسو دشمن سره مقابل شئ کافر سره مقابل شئ
فثبتوا کلک بدرېږئ تشته ما بیا خپل علاج شئ واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون تاسو د الله تعالی ذکر ډېر کوئ هر څوک یې امریکانان یې چې کله موږ فوجون ډېر کلک ولاړ وه نشې ستنې وې ته والې چې منډه یې نه واله خو چې کله به طالبان چې الله اکبر دو خز والو منډه مې واله دو هر څوک غواړي الله تعالی علاج وشلو واذکروا الله کثیرا تاسو د الله تعالی ذکر ډېر کوئ بیا به کلک ولاړ وې بیا به کلک ولاړ بیا به تخته نه نو درنګ ته که تاسو رښتیا وڅوک په رښتیا ومندي د نبي کریم سم اسوه دا نه چې صرف شو هغه ته د ابا حکم د ابا حق نه پوره کوي د مور حق نه پوره کوي د پړوسي حق نه پوره کوي زه روان یم پوهېږي که څه ده زه لوی متقي ځکه چې پښه مې شی پښه مې چیزه نه بسله اول جماعت ته نه بسله الله مفتح لي ابواب رحمتکم دا یا یې ثواب ده ښه ده خو د مور پلار حقوق ادا کول دا واجب دي تاسو موږ په حرامو لګیا یو حرام کوو بیا موږ هیڅ موږ تقوا نه ختم کېږي ته څنګه متقیان یو چې موږ داسې نیوله ده چې نه په باد باندې ماتېږي نه په تیز باد ماتېږي نه په ډاکو متیازو ماتېږي نه په تشه متیازو ماتېږي ځکه چې موږ داسې کړه ده داسې متقیان یو موږ تقوا سره خرابېږي نه په څه شي باندې نو محترمو دا موږ ټول دا شی ورسېږي چې موږ د الله رب العالمین ذکر کثرت سره کوو ذکر الله کثیر ځکه یې خیر کې وړلو دا خبره خو تېره شوه بله یوه خبره ته کوم چې د څلورو میاشتې ډېرې محترمې دي دا د اول نه اوس نه مخکې بو مشرکینو او د هغې نه مخکې ابراهیم علیه السلام زمانې نه دا روانې دي چې رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم دا الله رب العالمین دې لپاره مقرر کړی وي چې دې کې جنګونه مه کوئ دې لپاره چې د خلکو ته سهولت وي یوې زمانې کې خو داسې وي که نه چې څوک وایي لکه موږ دې چې څه ده کوڼه میاشته ده دا کوڼه و څه شو دا کوڼه میاشته و چې دغه د کوڼې کې به څوک چاته څه نه موږ تاسو تیږه ویته تیږه یې که نه تیږه بندش فیربندي دکې موږ دکې به فیر باندې دکې به چا ته جاړې نه کوي ته به جګړې نه کوي دې وایي چې خلک چې ته دنیا کې ګزاره خو کوي که نه که تل جګړې څنګه ګزاره کوي څلورو میاشتې ته مقررې کړې ذوالقعده کې د حج ایام دي حج به کېدو ویل کې محرم ویل کې دا د اول نه روانې دي دا دې د وجې نه دي روانې چې دا څوک دي کې وفات شوي دي یا دې کې څوک شوي ده مخکې نه الله مقررې کړي دي اول نه د څلورو میاشتو په دې کې د محرم دا رژه چې کومه ده عاشوره مو خو نه ژانه نیولې تاسو ته یې ځکه چې مولا د بیماري ده ته د خپله پاته نیوا شه الحمدلله وزن کې راغله چې نه پوشي هسې طبیعت مې برابر نه و ډېر نو سبا ته به انشاءالله نیسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا رژه همیشه نیوله هغه ټیم کې و حسنین نه و وفات شوي وفات شوي و شهید شوي و حسین شهید شوی و هغه ټیم کې نبي کریم صلی زمانې کې نه و شهید شوی که نه حضرت عمر فاروق زمانې کې نه و شهید شوی حضرت ابوبکر صدیق زمانې کې نه و شهید شوی حضرت علي کرم الله وجهه په زمانې کې نه و شهید شوي کله شهید شوي وروسته نو رژې یې مخکې نیولې درود شریف ویل دا عاشوره د تاسو چې نیول نه د موږ ډېر ښه کړي دي پیغمبر صلی همیشه د عاشوره رژه نیوله بیا یې ته اخري کې یو کال ویلي وي چې که زه بل کال ژوندی شو زه به سره یې وارث بله نیسم مخکې وروسته بیا وفا ویسم دنیا راوړلو خو هغه وایي نه نیوله خبرې پوه شوې یعنې دا یې ویلي وو چې که ما ته مخا میلاو شوه زه بیا نیسم دغې ورځې کې الله رب العالمین ډېر غټ غټ کارونه ډېر لوی لوی مو ترتیبونه شوي دي په دې کې آدم علیه السلام په دغې ورځې پیدا شوی مورخین لیکي
چې آدم علیه السلام په دغه ځای وفات شو پیدا شو خوشحالي زده که نه دی زندګي زده څه شي زده زندګي په دې ځای باندې حضرت نوح علیه السلام چې کله طوفان راغلو ډېر غټ طوفان و دوی په کښتۍ کې سپاره وو خو چې کله د جودي غار چې قرآن کې د جودي یل دي هغه جودي غر ته دغه کښتۍ ورسېدله نو په هغه ټایم کې دغه د محرم لسم تاریخ و د محرم لسم تاریخ نبی حضرت ابراهیم علیه السلام یې ورته واچولو چې کله یې الله تعالی ګل ګلزار کو دا وینر ووتو کوم ټیم باندې هغه د لسم محرم و ټول یې خوشحالي دي اسماعیل علیه السلام چې کله پیدا شو ډېر وخت نه بعد ربي هب لي من الصالحین ربي بوډاو دا د لسم محرم باندې پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت یعقوب علیه السلام او حضرت یوسف علیه السلام ډېر ماس کې طویله زمانه ملو شوي نه و خپله کې چې په کومې ځای ملکات دو کېدو اول ملکات هغه د لسم محرم باندې شو په دغه ورځې باندې چا یهود نه تپوس وکړو چې تاسو دا رژه ویلې نیسئ نو دا رژه په قریشو نیوله معلومیږي دا چې ابراهیم علیه السلام د وجې نه نیوله هغه نجات موندلی و اسماعیل علیه السلام په دغه ورځې پیدا شو دوی ونیوله هغه ټایم کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم یلا خو چا حکم یې نه کولو چې مدینې منورې ته راغلو هغو ځکه هغه ونیوله یهودو نیوله نو یهود نه چا تپوس وکړو چې تاسو ته ویل نیسئ چې موږ په دغې ورځې باندې فرعون غرق شوی و موږ نجات موندلی و فرعون غرق شوی و په دې ورځې موږ نجات موندلی و دا په بخاري شریف کې شته وایي ګوره کتابونه کې شته دغې وجې نه یې موږ نیسو شکریه ادا کوو چې موږ د فرعون نه نجات موندو په دغې ورځې باندې لسم محرم باندې تورات نازل شوی تورات نازل شوی تورات په دغه ورځې باندې ایوب علیه السلام ته خدای شفا ورکړې وه ډېر واقعات کې راغلي دي حضرت یونس علیه السلام چې کله هغه لوی موږي چې دا ټول تېر کو دغه کې ژونده و خو چې کله بر برسل و هغه لسم محرم و حضرت عیسی علیه السلام چې کله کوم ځای پیدا کېدو هغه لسم محرم و په دغه ورځې باندې د موږ مور حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکاح تړلو په دغه ورځې باندې حسین رضی الله تعالی عنه دا هم شهید شو نو دا رژه چې کومه ده دا چې موږ نیسو د هغه تسلسل ده خبرې پوه شئ چې د وجې نیسو نه چې د تش شی و ځکه چې دا کتابونه نیسئ دا چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بور لرله دا رژه چې کله بیا د رمضان مبارک راغله شو د حکم نازل شولو چې پوره میاشت رژې ونیسئ مخکې به ورځې رژه نیوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور رژې خو پرېږدولې د رمضان فرضیت خو یې لوړلو ختم شو خو دا نفل پاتې شو څه پاتې شو دا رژه د فرض په ځای څه پاتې شوه ځکه چې فرض رژه خو راغله په څه شي کې راغله په رمضان کې راغله نو دا سنت پاتې شو مستحبه پاتې شوه چې دا مستحبه ده نفلي رژه شوه دا نفلي رژه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بو د ټولو رژو نه د پیر رژې نه بې زیات اهتمام کولو د جماعت نه بې زیات اهتمام به کولو خو د دې رژې به خاص اهتمام کولو سبا ته لسم ده سبا لسم محرم ده نن خو مور نه د یوارې څخه تیاره نه شه تاسو مخکې مې اوبه ورسولې نو تاسو داسې وکړئ چې سبا ته د یوه رژه ونیسئ انشاءالله زه به کوښښ کوم زه به الله رب العالمین موږ ته ټولو ته خپل محبت نصیب کړي خپل تعلق نصیب کړي موږ ته د الله رب العالمین جل جلاله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اسوه حسنه باندې ظاهرا باطنا توفیق راکړي چې موږ عمل وکړو چې څومره موږ وسعت ته د موږ قدرت ته